السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا وخت موجود یم په دیر کې زما سره دې وخت موجود دی ډاکټر شهسوار خان چې د ده تعلق هم د دیر نه دی. خوشقسمتي دا ده چې دی دلته ایز ا کارډیالوجسټ د زړونو چې موږ ورته وایو د زړونو ډاکټر، نو دی هم دلته نن سبا په ډي ایچ کیو دیر کې تعینات دی او خدمت د خلکو کوي. زه ستاسو سره اول د دې تعارف کول غواړم. ډاکټر صاحب دا راته ووایه زموږ د ناظرینو سره چې ستا تعلق خو ما وویل چې د دیر سره دی، څومره وخت د دې نه علاوه په دیر نه مخکې په کوم ځای کې سروس د کوم ځای نه شروع کړی د هغې آغاز؟ مننه زاهد جان لاله. د زما نوم ډاکټر شهسوار دی. څنګه تاسو ته زاهد جان لاله تاسو ته ویله، ما خو ایم بی بي ایس چې کومه دی خیبر میډیکل کالج نه کړی، بیا چې کوم ټریننګ ما شروع کړی دا ما لاهور نه شروع کړی، لاهور کې شیخ زاید هاسپټل نه. بیا ما خپل کارډیالوجي ټریننګ چې کومه دی نو دا ما شروع کړی لاهور کې مې شروع کړی، بیا پی آی سی نه ما خپل ټریننګ کمپلیټ کړی دی. پی آی سی پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي. هلته مې بیا ریسنټلی جاب هم ما 6-8 منث هلته ایز ایمرجنسي کې هلته سروسز ورکړي. هغې نه پس چونکې دیر زموږ خپله علاقه ده، دلته زما اپوینټمنټ وشو، موږ کار شروع کړی. اوس ریسنټلی تقریبا 5-6 مهینې کېږي چې موږ دلته دیر ډي ایچ کیو هسپتال کې موږ سټارټ اخیستی دی او دلته موږ بس کارډیالوجي او پی ډي هم سټارټ اخیستی دی. ورسره موږ دلته یو نوی یونټ اسټابلیش کړی دی کارډیالوجي سی سی یو کارډیک کیر یونټ، او ورسره زموږ یو 10 بیډ وارډ هم دی کارډیالوجي وارډ. نو هغې کې موږ بس زړه چې کوم مریضان دي نو هغه موږ چې کوم ته داخلي ضرورت دي او موږ هلته داخله ولته او سی سی یو سره الریډي تاسو هم اوس اسټابلیش کړی ده؟ اسټابلیش کوئ به ورسره؟ نه، سی سی یو زموږ فنکشنل ده، پیشنټ پکې اوس هم اډمټ. جی بالکل. ناظرین، همدا خبره چې کومه ډاکټر صاحب وکړله، نو ما ته هم یو نیم کال مخکې هم د هارټ همدغه شانتې اټیک شوی او الحمدلله نن ستاسو مخکې ما چې ټول ملګرو ته پته هم ده، خو دیر کې زموږ دا سهولیات نه وو، په ډي ایچ کیو هسپتال کې نه وو. نو مطلب دا چې موږ د دې ځای نه دونه سفر شو چې ته ملګرو ته دا خوشخبري دا کومه چې نن زموږ په دې شکل کې موږ ته د ډاکټر شهسوار خان په دیر کې ناست دی. نو چې کوم به موږ پېښور ته منډې والې، چا به منګورې ته منډې والې، یا اسلام آباد یا نور علاقو ته بتلو، نو تاسو نیغ په نیغه ډي ایچ کیو هسپتال ته راتلی شئ او د ډاکټر شهسوار خان سره دلته ملاقات هم کولی شئ، خپل معاینه هم کولی شئ. دی په هسپتال کې مې او د هسپتال نه بالکل چې راوځې بار د اسلامي بینک سره بیا د دیو کلینک هم دی، نو هلته هم خدمات ورکوي. ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایه زموږ نن سبا په دیر کې ایز ا هول پاکستان کې هم د هارټ پیشنټ ریشو ډېره زیاته شوې ده. وجه څه ده چې په دیر اپر کې یا په دیر کې ورته موږ وایو په دې کې د کینسر سره سره د هارټ ډیزیز هم سیوا دي او ریشو سیوا کېږي. ریزن څه دي په ساده الفاظو کې چې زموږ عام خلک په دې باندې پوه شي؟ دې کې خو اصل کې کارډیواسکولر چې کوم ډیتس دي ټوله دنیا کې د نمبر 1 کاز اف ډیت دی. نو په دې کې داسې څه فیکټرز دي چې هغې کې انسان څه وس نه رسي، او څه داسې فیکټرز دي چې هغه انسان هغه اپناو کړي نو د دې ریسک احتیاط. نو چې کوم دی یو ایج دی نو هغې کې انسان څه دغه نشته دی. فیملی هسټري ده، فیملی هسټري چې چا مور پلار ته مسله ینګ ایج کې چا د زړونو مسلې راغلي نو هغې فیملی کې دا رن کېږي، نو هغې کې د انسان جینیټکس دي. بل چې کوم ماډیفایبل ریسک فیکټر دي کوم چې انسان په هغې کې څه کولی شي، نو هغې کې نمبر 1 چې کومه دی شوګر دی. شوګر چې کوم احتیاط علاج کول دي، واک کول دي، بلډ پریشر دی، اوبیسټي د ویټ، او چې کوم فیټس ډایټ دی، وزن کمول دي، سیډنټري لایف سټایل دی. لکه انسان ناسي مخکې به خلک ګرځېده اوس دومره نه ګرځي، کار مار بس ټول ګاډو کې دا چلن دی. نو دا ریسک فیکټر چې کومه دي دا اوورال راټول شي نو هغې نه د زړونو دا مسلې زیاتره دا خبره ستاسو کنټرول غواړم. زیاتره خلک همدا دا کوي چې یاره څوک سموکینګ کوي، څوک پلان کوي، دا کوي، د هغې ډېر زیات دغه. نو دا خو په دې تاسو کوم فیکټر وزئ په دې فیکټر کې سموکینګ یو هم فیکټر دی او ښه نه دی، ښه نه دی، ښه ورته نه شو ویلی، خو لیکن د دې پکې دونه میجر رول شته دی. بالکل. سموکر چې کومه دي دا های ریسک دي پیشنټ. لکه مونږ چې کله زړه مریض مونږ له راشي نو هغې نه مونږ همدا تپوسونه کوو چې تا سګرټ څښلي، ستا شوګر شته، بلډ پریشر دې شته، مخکې ته فالج شوی دی، مخکې ته زړه مسله شته، نو سموکینګ خو میجر فیکټر، مین ریسک فیکټر دی.
څه به داسې زمونږ د هغه خلکو د هغه ناظرینو لپاره چې هغوی ته دا شکایات شوي دي یا نه دي شوي که چاته شوي نو هغوی لپاره څه احتیاطي تدابیر دا کول دي او که څه چاته نه دي شوي نو چې هغوی د دې دغه نه بچ شي بلکې زه خپله به دا یو شعر کوم چې په زخنه کې زه روان وم پروګرام له او هغه مې دا کول نو ما بالکل سګرټ مې څکو سګرټ سره مطلب زه مخکې زور کوم او په شا راځم زه مخکې زور کوم او په شا راځم ما ته پته هم نه وه خو ما چې ستړي شو پیدل دومره لاړو نو هغه کازم دا و چې د هغې نه یو څو ورځې پس بیا داسې وشو نو تاسو زمونږ د خپلو مریضانو ته چې کوم تاسو ته دا کولی شئ نو چې کوم چاته نه دي شوي چې هغه هم د دې نه یا بچ شي یا د بچ کېدو هغه تدابیر راکړي. یو خو ځایجان الله یو خو مین خبرې دا دی چا شوګر دی هغه کنټرول ساتي بلډ پریشر دی هغه کنټرول ساتي مستند ډاکټرونه د علاج کوي سګرټ څوک څکي هغه د پرېښودو کوشش وکړي نشي پرېښودی ډاکټران شته دی د هغې هیلپ کول هغې سموکینګ سیسیشن پروګرامز دي هغې کې هغې به مدد کوي بل وزن کمول لکه دا ډېر زیات ضروري ګرځېدل ورزش کول واک کول دا خو هغه خلکو دپاره دي کم خلکو چې مطلب ریسک کې دي چې هغه خپل ریسک فیکټرز چې کومه دي چې کوم فیوچر کې هغې ته مسله جوړېدی شي فالج زړه اټیک دا خبرې بل زموږ دیر کې بل دا چې چاته دا مسلې راشي لکه چاته چیسټ پین شروع شي او هغې سره خولې راشي د زړه اټیک علامات راشي نو بیا هم خلک لکه یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي نو پکار داسې ده چې دلته اوس دیر هسپتال کې مونږ دا چې کوم هارټ اټیک والا غټ هارټ اټیک والا د انجکشن دا مونږ شروع کړې ده نو هغه خلکو دپاره چاته چې هارټ اټیک شروع شي نو تقریبا دا مونږ ډېر 50-50 مریضان نه زیات هم ورکړی هغه مریضان له مونږ دا انجکشن دلته ورکړو انجکشن سټریپټوکاینیز اس کې چې څه ته وایي کوم اټیک کې چې کوم انجکشن ملاویږي هغې له مونږ دا ورکړو نو هغې ډېر ښه ریزلټس دي دلته لکه مریضان ښه شي ځکه چې دلته خو انجیوګرافي ممکن نه ده نو هغه انجکشن یو آپشن دی او هغه هغې ته ملاو شي مونږ ځان سره دلته سی سی یو کې اډمټ کړو مریض لږ سټیبل شي اکسیجن یې برابر شي پیپړۍ ټیک وي ساه اخیستل درد یې کم شوی ای سی جي امپروو شي لکه موږ سره ډېر ای سی جیانې داسې دي لکه مریضان راغلي ډېر غټ غټ اټیک وي هغه دا انجیوګرافي خو دغه ونشي خو ستاسو سره ایکو سیسټم خو دلته کېدی شي د هغې څونه 80% 90% ریزلټ د هغې ښه ریزلټ دي لکه دلته موږ تقریبا زه چې راغلی یم 4-5 میاشتې 70-80 مریضان موږ ترمبولایز کړل نو هغې کې ډېر داسې کمپلیکیشن میجر کمپلیکیشن موږ ته څه نه دي راغلي او مریضان ښه شوي څه پکې لاړ بیا موږ ولیږو هغه وروسته انجیوګرافي له آرام سره نو د هغې انجیوګرافي شوي نو هغې بس کار د هغې وشي تاسو دا دومره خبرې خو وکړې هغه په خپل ځای خو یو خبره زه خپل ناظرینو ته دا کول غواړم چې دا نن سبا د معدې دغه وایي زموږ په معده باندې درد دی زموږ د معدې دغه دی زموږ د ګیس دی څومره چې زموږ په نالج کې راغله نو معده دا هغه معده نه وي یا هغه ګیس نه وي چې دا عموما ستاسو غوندې ډاکټران چې بیا کله یا پروفیسران چې کله دا کېږي نو هغوی دا خبره کوي چې یاره دا هم د هارټ یو ډیزیز یو اهم کمپوننټ دی خو چې موږ ته پته نه لګي موږ هغوی دا معدې دا ګیس دی بالکل همداسې ده دې معنی نو عام خلکو ته خو لکه دا خبر ده زړه درد چې چاته وشي هغه خو خامخا هسپتال ته لکه رسي خو اصل کې علامات دا دي چې په سینه باندې درد راغلی دا بوج شان درد وي معدې سره وي د سټ ته راځي جام ہوتا لاس ته ځي یخې خولې ورسره راځي ساه ورسره خرابېږي مریض لږ بېچینه شان دی چې چاته داسې شکایت وي بس فوراً چې هغې ته کوم ځای هم نږدې کوم ځای کې ای سی جي کېږي نو هغه د خپل ای سی جي وکړي چې کوم مستند ډاکټر وي د هغې نه د خپل علاج بس شروع کړي چې کوم زړه والا ټیسټونه یې هغه وله وکړي او چې کوم مطلب مخکې څه علاج کولی هغه لار به ورته سیده کړي نو عامو خلکو ته همدا دی چې په سینه باندې داسې بوج درد راشي دې ځګې ته ځي او لاس ته راځي هغې لپاره احتیاطي تدابیر ابتدایي طوره کوم پکار دي چې هغوی په ځای باندې کښېني یا پاسي یا ودرېږي څه وکړي څه کول پکار دي هغوی ته احتیاطي تدابیر خو ریسټ ولا کول دي که ډسپلین ورسره اویلیبل وي ډسپلین یو ګولی نو هغه دې وخوري چې مطلب چاته داسې درد راشي چې خولې موږ خو دا اورېدلي چې ولاړې کېدي دي چې ناست دي نو هغه دې لږ یا پرېوځي یا ودرېږي چې د هغې سره لږ غوندې کنټرول شي بس زړه درد وي داسې چې دا انسان ته کله شروع شي نو هغه چې ګرځي د دې سره دا سیوا کېږي نو ریسټ والا پکار دی او مین شی چې کوم دی احتیاطي تدابیر که ډسپلین ورته څومره نږدې هغه دې وخوري او فوراً ډاکټر سره رابطه وکړي چې د هغې یو ای سی جي ریکارډ شي
دا خو ناظرینو هغه خبرې شوې چې کوم ډاکټر صاحب اهم خبرې چې کوم د زړه د مریضانو لپاره وکړل چې یاره کم شیزونه موږ ته احتیاط پکار دی کم په دې بیمارۍ کې د هغې نشانیانې خو دا راته اخري ووایه چې دا ستاسو د سروس د کم وخت نه د کم وخته پورې د هغې چې دلته په کلینیک کې خاص کر چې د هسپتال نه پس تاسو کلینیک کې کم ټایم ورکولی شئ هغه د شپې ځکه چې د زړه د مریض هېڅ پته نه لګي نو کوم ځای کې بیا ستاسو سره رابطه کولی شي نو موږ خو دلته یو زموږ اصل کې یو زه یم سره دوه ډاکټران نور هم دي هغه مو سره سم دی ډاکټر شاهد دی ډاکټر عاطف دی نو او پی ډي زموږ ډیلي کارډیالوجي او پی ډي چې کوم ده نو هغه تقریبا سهار 9 بجو نه والا 2 بجو پورې هغه موږ چلو هغې نه پس کلینیک کې زه یم او ایمرجنسي دپاره آنکال یم مطلب چې ایمرجنسي کې څه مسله وي کارډیالوجي نو موږ هغه اټینډ کوو او دا شپې هم وي ورځې نو خامخا یو کس خامخا زموږ آنکال وي نو هر ټایم اویلیبل یو دلته او کلینیک ټایمینګ خو 2 بجو نه والا 6 بجو پورې ریګولر دا تاسو دا ریګولر بالکل سره د ډاکټر عاطف او ډاکټر شاهد جی دا ډاکټر شهسوار خان چې کوم تاسو ته خبره وکړله نو د دې دیر باشنده دی د دیر بچی دی تاسو هر وخت راتلی شئ شپه ورځ راتلی شئ د ده کلینیک په دیر هسپتال کې هم دی ډیوټي کوي په ډي ایچ کې هسپتال کې او د هغې سره د هغې نه وروسته 2 بجو پورې یا د 1 بجې نه دی په خپل کلینیک کې د اسلامي بینک چې کوم دیر دی د هسپتال د مخامخ د هغې سره خواته د آجوا هارټ کلینیک کې دی موجودي نو ستاسو خدمت زموږ خدمت د دې فرض دی به چې د ډاکټر او چې څونه کېږي نو ما ته به پېښور اسلام آباد لندن ته نه ځو سوات ته به نه ځو راځو به سیده په سیده نیغه به نیغه او د ډاکټر شهسوار سره به دا کېږو خو یو خبره بله اخري کې کول غواړم چې اس کې دلته یو انجکشن ده چې دا د پیشنټ لپاره د هارټ پیشنټ لپاره ډېره ضروري ده نو ډاکټر صاحب شارټ دا ووایه چې په دغې معنی څه کول پکار دي هغه مریضانو ته چې کوم ته د هارټ اټیک مطلب وشي چاته درد شروع شي نو هغې ته فوراً هسپتال ته راتلل پکار دي چې چاته غټ هارټ اټیک وي کوم کې چې د سټیمي چې کوم مونږ شارټ ټایم یې په هغه کې نو هغې کې اصل کې ټایم چې کومه دی اصل کې هغه دی ټایم از مسل هارټ بچ کولو دپاره دا یو انجکشن دلته یو فیسلټي ده دا اویلیبل ده مخکې نه وه دا اوس موږ شروع کړله او هسپتال کې فریلی اویلیبل ده نو هغه یو اپشن موږ سره کیدای شي موږ ډېرو مریضانو له ورکړی نو دا یو اپشن موږ سره نو هغه ټایم چې ضایع شي نو بیا هغه انجکشن هم هغومره فایده نه کوي او بیا نور علاج هم هغسې نو بالکل په دې خبرو باندې تاسو هم عمل وکړئ او موږ هم عمل کوو خپل میزبان سید زاهد جان ته ورکړئ اجازت الله حافظ